أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. د قرآن کریم د فهم د پاره بعضی اصول هغه ذکر شو. اوس د قرآن کریم څه بعضی اصطلاحات دي چې هغه په دې درس کې ترجمه کې د هغې استعمال کیږي. بعضې خو عام مشهور دي چې هغه هر سړی د هغې استعمال کوي. بعضې د درس سره بعضې خصوصي الفاظ دي د هغې استعمال کیږي چې د هغې څه بعضې څه نومونه مخې ته راشي. یو قرآن کریم کې چې استعمالیږي نو د صورت لفظ استعمالیږي. صورتونه دي قرآن کریم کې دا هم مشهوره ده او دا تقریبا هر چا ته معلومه ده. یو سل څوارلس صورتونه دي. بیا په دې کې یو خبره دا راځي چې دا صورت مکی دی او دا مدنی دی. مکی او مدنی دا تعریف کې بعضی فرق کوي. بعضی آسان تعریف کوي چې د هجرت نه مخکې نازل شوي نه هغې ته مکی وي، د هجرت نه چې وروسته نازل شوي هغې ته مدني وي. نو دې کې بیا واسطه نشتی هم مکی دي او مدني دي. بعضې خلک وایي کم چې په مکه کې نازل شوي نه هغه مکی دي او کم چې په مدینه کې نازل شي نه هغه مدني دي. نو بیا په دې کې واسطه شتي ځکه چې بعضې صورتونه داسې دي چې هغه نه مکی دي نه مدني دي بلکې په سفر کې نازل شوي دي. نو دغه وجنه هغې کې منځ کې واسطه پکې راځي. بیا یو لفظ استعمالیږي د آیت، یو نوم د آیت استعمالیږي دی کې دومره آیتونه دي. د صورت مبارکي چې صورت څه ته وایي نو صورت په اصطلاح کې هغه حصہ د قرآن کریم ته وایي چې مشتملي په مختلفو آیاتونو باندې چې د هغې دپاره شروع هم وي او د هغې دپاره اختتام هم وي. صورت د څه شي نه ماخوذ دی؟ هغه بعضې لغوي طور باندې سورتون نه ماخوذ دی، د سور البلد نه ماخوذ دی چې دا حصې ته قطعې ته یا ما بقیه من الشیء ته باقی پاتې شي لکه سورتون هغه جوټې ته وایي. نو کوم چې باقی د څه شي نه څه حصه د څه شي څه حصه د قرآن کریم نه هغې ته صورت د دغې وجې نه وایي چې دا د قرآن کریم څه حصه ده. دارنګې سور البلد بعضې وایي سور المنزلة الرفیعه اوچت
منزل ته وایي. نو دا قطعه ده او دا منزله ده د کلام الله نه، د دې یو حیثیت دی، د هغې وجې نه ورته صورت وایي. آیت جماعت ته وایي، علامت ته وایي، شان ته وایي. نو د قرآن کریم کې آیاتونو په لحاظ سره اقوال پکې مختلف دي، او بیا د ټولو نه زیات قول چې دی ناغه د 6240 دي. دا پکې د ټولو نه غټ او اوچت قول دی. کوم چې عام مشهور دي 6240 نو هغه قول خو د چا علماو نه دی کړی. محمد بن عیسی رحمت الله علیه دا نقل لی چې 6240 دي 6236. اسماعیل بن جعفر نا روایت ته هغه وایي چې داغه نه دا نقل لی 6214 دي. بعضی علماء مفسرینو د خپل تفسیر په شروع کې دا بعضی اقوال لیکلي. د فضل نه روایت ته وایي چې 6219 دي. د محمد نه نقل لی هغه وایي چې 6204 دي. یحیی بن الحارث الزماری نه نقل لی چې 6206 دي، او بل روایت کې 6215 دي. نو دغه نور چې وګورئ نو دا د کې کمواله پکې راځي، لکه 6204 6214 6219 بیا 6225 6226. د دې نه غټ قول دغه د محمد بن عیسی دی چې هغه وایي 6236 دي. او دا خبره څه مشکله نه ده، سړی ورته کینی او شماري کی. دا هر صورت په شروع کې په عربی کې لیکلی دی کې دومره صورتونه دي، او په انسو په لحاظ سره د هر صورت په آخر کې لیکلی شي دي چې دا سړی ولیکي او شماري کی نو په خپله باندې پته به ولګي. نو د 6215 قول چې دی نو خو بالکل صحیح نه دی. نو عام طور باندې 6236 دا قول دا صحیح معلومی. اختلاف د بعضی روایتونو هغه پکې راځي، نو د هغې د وجې نه بعضې کمی او بعضې نو دا د ټولو نه کم دي. کلمات د قرآن کریم وایي چې 77439 دي. حروف د دې 3,30,000 او 15 دا حروف د دې ذکر کوي. بیا قرآن کریم کې یو لفظ راځي د ناسخ او د منسوخ. ناسخ و منسوخ نسخ ویل کېږي ازالې ته، کله ویل کېږي تحویل ته، اړولو ته. اصطلاح کې کم چې مخکینی حکم دی هغه اوچتول په رستنی حکم معنی. دا په هغه وخت کې چې دواړو په منځ کې تضادي دواړو باندې عمل نه کیږي، عمل پکې نشي کېدی، نو دی وجه نه
ورستونه حکم هغه باغسته کیږي او مخکنه حکم به پرې خوده کیږي. تطبیق پکې ممکن نه نو اعلی یو به ناسخي یو به منسوخي. بل ویل کی تغییر الحکم تا دا حکم بدلون تا نسخ ویل کی. سو تعریف کی ظهور الحکم بخلاف ما نعتقد و ما نعلم. ظاهر دل د حکم دی په خلاف د هغه کی چې منګه کوم عقیده لرو یا کوم منګه پویو. پدې کې اوس دا خبره ضروری چې دا او په جندشي چې اولنې حکم کم یو ورستنه کم یو ده. تقدم او تاخر د دې په جندل ضروری دي چې ناسخ او منسوخ هغه پکې ښکار شي. بل دا چې د ناسخ او د منسوخ د ناسخ قوي کېدل یا مساوي کېدل د ضروری دي. د دې وجنه قرآن کریم د قرآن کریم آیاتونه خو منسوخ کولای شي خو قرآن کریم د احادیثو په ذریعہ باندې یا د هغې نخکته نورو ذریعو باندې منسوخ کېدل د نه کیږي. نو قرآن کریم نه په بره څه نشتي. نو قرآن کریم هر شی منسوخ کولای شي. حدیث په دې باندې منسوخ کېدی شي. نو د ناسخ او د منسوخ د ناسخ قوي کېدل یا مساوي کېدل دا ضروری دي د منسوخ د پاره. کوس یو سره راپاسي حدیث منسوخ کړي یا قرآن منسوخ کړي نو داغه په قول باندې داغه په عمل باندې داغه په وینا باندې نه قرآن منسوخ کیږي او نه په حدیث منسوخ کیږي. دانګي منسوخ کې ناسخ منسوخ کې دا کیږي په احکامو کې. دا څنګه چې واقع شوی دا خبر شوی دی خبر کې سړی دا ناسخ دی دا منسوخ دی. په اخبارو کې ناسخ منسوخ نه. بیا دا ناسخ او د منسوخ د دې بیا قسمونه دي. یو تلاوت منسوخی حکم باقی یو د دې برعکس دي. نو حکم منسوخ دی تلاوت باقی دی. او یا دا چې تلاوت او حکم دواړه منسوخي. دا درې قسمونه شو. بیا دا چې نسخ کله یې من بدل او کله یې من غیر بدل داغه په ځای باندې بل حکم راشي. کله یې حکم منسوخ شو بل پکې د سره اډورانه دا کار به اوس نه کوي. کله وای دا کار مکوي د دې په ځای دا کوي. دارنګه من بدل دا کله د عزیمت نه رخصتی کله د عام نه خاص شي کله د مطلق نه مقید شي. دا خبرې پکې راځي. نو دیتا د نسخ خبر وي د ناسخ او د منسوخ. بعضی آیتونه دي شاه ولی الله رحمت الله علیه فوز الکبیر کې بعضی لیکلي. دانګه بعضی مفسرین نورم ذکر کړلی چې ناسخ او منسوخ څومره دي. شاه ولی الله رحمت الله علیه بعضی لیکلي نو داغي جوابونه کړلی چې دا منسوخ نه دي یا منسوخ دي نو په یو معنی منسوخ دي او په بل معنی باندې منسوخ نه دي. نو شاه ولی الله رحمت الله علیه 15 آیاتونه پاتې کړلی داغي جواب نه دی کړی چې کله د نسخ نه یو آیات اوزی نو دا بهتر دی. نو که دا دی تعویل کې دی شي نو تعویل وکړی شي او د نسخ نه بچ شي نو دا به بهتري. دیو جنا هغه کومو ځایونو کې چې جوابونه کړی شوي دي بعضې علما وروستو د شاه ولی الله رحمت الله علیه وروستو هم د هغې جوابونه کړي او هغه د منسوخ نه اوزي
په دې معنی باندې چې یو مقصد د هغې یې په یو معنی باندې منسوخي په بله معنی باندې منسوخ نه او دا به راځي سورت بقره کې یو آیت به راشي 180 کې کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیۃ للوالدین والاقربین نو دغه آیت داوی منسوخ ده پرستو یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کوم چې د سورۃ النساء 11 آیات ته باغی باندې دغه آیت بیا منسوخ شوه ده نو باز وی نه پدې کې یو معنی منسوخه ده او دو معنی پدې کې نور مشته ناغه منسوخ نه دي چې کله حالت کې راشي حالت ان شاء الله بیا وایو دا نه سورۃ بقره کې 240 کې یو آیات راځي ولذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا بیا ورپسې رستو شپږ دیرش سلور دیرش کې 240 کې بل آیات راځي ولذین یتوفون منکم نو دا دواړه آیاتونه یو وی په دې بل باندې منسوخ دي نو الته کې هم د دې جواب کولې کی نو کو اوزی د منسوخ والی نو اوزی نو دا بهتره ده دغه سه سورۃ انفال کې 15 او 16 آیات کې راځي وَيَكُنْ 20 صابرون او الان خفف الله علیکم وعلم ان فیکم ضعفا الته کې بیا خبر راځي یو تن اول به مقابله کوي د شلو سره د یو به مقابله کوي د لسو سره او بیا یو مقابله په دو باندې په ډول باندې نو دغه اسانی راغله نو کله د مای مخکې د عزیمت نه رخصت دا خبر راځي بل دا چې سورۃ احزاب کې دو آیاتونه راځي 250 او 50 لا يحل لك النساء من بعد او یا ایها النبی ان احللنا لك ازواجك دا دو آیاتونه یو په دی بل باندې منسوخ دي او سورۃ مجادله کې راځي 12 آیات او 14 آیات وَإِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً او اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات دا په یو بل باندې منسوخ شي دي نو دا ناسخ او منسوخ باس دا په قرآن کریم کې مفسرین عام طور باندې ذکر کوي بیا قرآن کریم آیاتونه دیو بل سره مربوط دي عام طور باندې هر آیت د بل آیت سره دغه ربط او تعلق دی عام طور باندې کم چې ربط بیانول کیږي ناغه د صورت سره بیانول کیږي اگر چې آیاتونو د یو بل سره هم مناسبتي دغه ربط او تعلق په بنیاد باندې بعضی تفسیرونه لیکل شي دي لکه البرهان فی مناسبت ترتیب القرآن دا ابو حیان کتاب دی چې د 708 کې وفات شوی دی یو مفتاح السعاده پاره کې هم دا مضمون دی دانګه نظم الدرر فی تناسب الصور دا شل جلد کی یو تفسیر دے اته جلد خالص په ربط باندې دي دا برهان الدین تفسیر دے 815 کې وفات شه دے 885 کې وفات شه دے نو دا خبره د وس نه ده بلکې دا د پوخانه د غسر روانه ده وس که نن سبا که ربط زوتینو دا د ډیر پوخانه خبره ده د وسنۍ د دې صدۍ دویم صدو خبره نه ده دارنګه
یو دی تناسق الدرر، دا د جلال الدین سیوطی کتاب دی او هغه په 911 کې وفات دی. دغسې الدرر منصورات او درر منظومات، سمت الدرر وغیرہ دا ګڼ کتابونه په دې باندې لیکل شي دي. بل د صورت په شروع کې یو خبره بدا کولای کېږي، دعوه د صورت، مقصد د صورت، مرکزی خیال د صورت، اهم مضمون په دې صورت کې کم یو دی، بیا په هغې باندې دا ټول صورت په هغې باندې چلیږي. دغه یو پکې مقصدی مرکزی خیالی او د هغې نه غیر چاپیره دا څومره چې نو دا د هغې د پاره چلولی کېږي او د هغې د پاره ویلی کېږي تمهیداتی او څه د هغې د مضبوطولو د پاره دلایلی. بل خلاصه عام طور باندې ویلی کېږي د دې صورت خلاصه څه ده، یعنی کم چې د دې نچوړ دی په دې ټول صورت کې، د دې ټول صورت نچوړ او خلاصه څه شی دی. بل امتیاز د صورتي چې دا یو صورت کې هم دا مضامین دی، بل صورت کې هم دا مضامین دی، نو دا ممتاز دی بل صورت نه په دې باندې، د دې صورت نه په بل ولې ممتاز دی و دغه یو صورت پوره وکنه، نو بیا د هغې امتیازات دي چې دا دویم صورت چې راوړلی په دې کې دا مضمون ذکر کړلی، نو دا د دې بل صورت نه په دې خبرو باندې ممتاز دی. دارنګې په صورت کې د زجر لفظ استعمالیږي به چې په دې کې زجر دی، کله مؤمنانو ته، کله کافرانو ته، کله یهودیانو ته، کله چاته او کله چاته، نو دا پکې زجري زورنی، تاسو له داسې کار کول نه دی پکار. نو کله زجر وي مؤمنانو ته د هغې په افعالو، د هغې په اقوالو، هغه کارونه چې هغه مناسب نه وي، نو تاسو ولې داسې کوئ وي. کله زجر ورکوي یهودیانو ته، نصرانیانو ته د هغې په افعالو اقوالو باندې چې هغه بد اقوال دي شنیعه. کله مشرکانو ته، کافرانو ته په شرک باندې زجر ورکوي، رټه نه کوي، زوره نه ورکوي، دا تاسو څه کوئ. کله الله طرف ته د خلق نسبت کوي د ولد چې الله ولد شته، نازولی شته، په هغې باندې رټه نه ورکوي او تاسو الله له زوی څنګه ګڼئ. الله خو بیبي نشتی، د الله دپاره جز نشتی، نازولی دا شونه نشتی. دارنګې کله اتباع د پلارانو، پلار نیکه په دین باندې روان یو منګه وي، اګه پلار نیکه دی په دین باندې کله پوهېدو چې ته په هغې پسې روانې نو په هغې باندې رټه نه ورکوي. کله انکار د پیغمبر باندې، د رسالت باندې رټه نه ورکوي، هلکه تاسو دا پیغمبر ولې نه مانئ، دا پیغمبر خو تاسو کې د الله را لېږلی شوی پیغمبر دی او دی تاسو پیژنئ، د ده پلار نیکه پیژنئ چې دی څومره د ده د اخلاقو په لحاظ سره، د ده د نسب په لحاظ سره، د عزت په لحاظ سره د ټولو نه اعلی دی. تاسې ولې نه منئ، د دې نه ولې انکار کوئ. دارنګې د قیامت د ورځې نه انکار، په هغې باندې کله رټه نه ورکوي، زوره نه ورکوي، هلکه قیامت ولې نه منې ته نشوې الله شته کړې. مختلف طریقې باندې د هغې اثبات کوي. دارنګې بعضې خلک لګیا دي په توحید کې جګړې کوي، په هغې باندې به زجر او رټنه دا پیش کوي. کله په حب د دنیا باندې، د دنیا په مینه محبت باندې، اگر ته دنیا سره ولې مینه کوې، ته خو روانې، نو دا مختلف انداز باندې دغه زجرونه، رټنې، زورنې دا ورکولی کېږي. بیا بل راځي تخویف. تخویف کله دنیوي کله اخروي، نو د دې ته ویل کېږي یره ورکول، انذار کول. نو انذار بذکر العذاب الدنیوي او کله تخویف اخروی. تخویف اخروی انذار بذکر عذاب الاخروی. شاه ولی الله رحمت الله علیه دیتا تذکره چې کوي، ناغه تذکیر بی ایام الله وی، تذکیر بی ایام الله، تذکیر
بما بعد الموت وغیرہ الفاظ استعمالی نو دی لا یادګیرنه ورکي چې لکه دغه سي حالات مخکې تیر شوي دي تاسو باندې بم راشي ګورئ که تاسو نه منئ او یا عذاب اخروی که تاسو داسې نه کوئ نو عذاب به د باندې راشي بل راځي بشارت بشارت دا استعمالیږي نو کله دا دنیوي کله اخروی د دې اثر چونکې په بشره باندې په مخ باندې په سرمنه باندې ښکارا کی دیو جن ته بشارت او بشارت وای نو دا عام طور باندې تذکیری په نعمتونو باندې د پاره د ترغیب چې راشي دا کارو کوي ستاسو د پاره به زیره وي ستاسو د پاره په دنیا کې بخا حالتي دارنګه آخرت کې جنت وي دا الله رضا وي کله لفظ استعمالی کی تسلی ویل کیږي ازاله الغم والهم تا دا غم دے فکر دے سوچ دے دغه ختمولو لپاره او مخکینی خلکو باندې دا مخکینی خلک هغه د پیغمبران راغلیو هغه ته مسله بیان کړوا هغه ته تکلیفونه رسیدلیو هغه مسله نو پرې خو دی نه تم پرې دا کار کدا هغه سره شه دې نو تاسو را کوشي نو په دې باندې خپکیږه ما دې ته تسلی وي په دې باندې خپل ځان په غم کې ماخته کوا بل راځي ترغیب وي چې پاسا دا کارو کا منځ دې روزه دا بل سي نیک اعمال لی صدقات دي هغه له ترغیب ورکی دا سکار کوي کلا ویل کی تشجیع تیزی ورکی ډاډګیرنه ورکی پاسا دا مسلو کا ګوره پیغمبر مخکینی پیغمبرانو کړي مخکینی مؤمنانو کړي ته موکا کنه بل راضی تزهید فی الدنیا د دنیا نه برغبتی او دنیا سره مینا مکوا مینا د الله سره وکړه نیکو اعمال سره وکړه یو لفظ استعمالی کی ادماج او اندماج استعمالی کی مطلب دا کلا یو خبره کول کیږي واقع بیانول کیږي نو کم چې غیر مقصودی خبري هغه حذف کی او کم چې مقصودی خبري هغه ذکر کی او دا به ډیر راځي چې غیر مقصودی خبره هغه حذف کول کیږي هغه پر خودل کیږي قرآن کریم چې څومره واقعات پیش کړي نو هغه د واقع په تور باندې نه پیش کړي د قصې په تور باندې نه پیش کړي چې دا قصه ده اول نه شروع کړه اخر پورې کړي نه کم چې ضرورت ته کم چې مقصودی خبره ده هغه ذکر کی او غیر مقصودی خبره هغه حذف کی دارنګه اعاده بعد عهد وتوي یو خبره ذکر شوی بیا پکې منځ کې نوري خبره راشي نو هغه اولنۍ خبره بیا معاد کی چاګه دا مې طویلی و نظام په قرآن کریم کې زیب زیبان مدار راځي مطلب د یوشي ذکر کول دوباره اول ذکر کی نو خبره منځ کې نور راشي نو اول هغه خبره بیا معاد کی دانګي یو لکی ادخال الہی یاوت ولکی تنویر خبر ذکر کی دا مخکینی پیغمبرانو نا مومنانو نا نور پسی الله خپل خبر ذکر کی دې د پاره چې دغه خبره خ روخانه کی خیر رڼا کی خ واضحه کی کلا ویل کی علفتها تبنا وما ان باردن دا لفظ استعمالی کی وې دا چې دا د دې قبیلې نه ده علفتها تبنا وې ما په واخه اخرول او ابون به اخرولې نو یو فعل ذکر کی یو فعل حذف کی اختصار د پاره علفتها تبنا وما ان باردن وای ما په واخه یعنی بوس او ابون یخي ابون په اخرولې نو خورولې کیږي خو نه وبو
وبس کولای کیږي نو علفتها تبنن وسقيتها ماء باردا نو یو فعل حذف کی دا په دغه باندې دا عطف کی او دواړه په یو باندې وولي اختصار د پاره عقل من سره په دې باندې پويږي زمونږ خلک هم دا خبره کوي عام طور باندې استعماليږي چې ډوډۍ په باندې وخوروي نو خلک خو ډوډۍ خو خوري خو چې خو خوري نه چې اسکي په خلکو باندې نو یو لفظ یو فعل ذکر کی او یو فعل حذف کی دغرنګي یو بعد ده ثم ده نو یو بعد او ثم دا تراخی د پاره عام طور باندې راضی کلا د استبعاد د پاره راضی او کله کله تفاوت بین الامرین د پاره راضی د دواړو په منځ کې څومره لريواله ده او کله کله دغه ثم ده یا بعد ده دا د تعقیب ذکری د پاره راضی خبره ذکر کی نو کوم چې مخکې واقع شوی دا اگر رستو ذکر کی او رستنی واقع مخکې ذکر کی اول د بکی ثم راوړي یا بعد پکې راوړي نو دا غینه مراد دانه چې دغه واقع رستو شي دا رستو نه شي خو په ذکر کې رستو شي دا کم چې حقیقت کې واقع وا ناغه مخکې شي دا لیکن تذکرہ دا غي رستو شو نو دی وجه الته کې د لفظ د بعد او د ثم دا استعمالي لکه عام طور باندې د زمکه بارکه راضی والارض بعد ذلك دحاها زمکه رسته غړ والله الته بیا خبره ده یو راضی پکې بنا بر دی باندې چې دغه تذکرہ شوی د رستو دغه نه موسی علی السلام بارکه راضی بیا موسی علی السلام راولېګو نو موسی علی السلام خو مخکې را لېګل شي رستو خو نه راغله نو الته ثم باسنا خبر راضی نو دا بعضی الفاظو چې دا استعمالیږي قرآن کریم کې نو موږ خبرو کړه ربط ته دعوه دا خلاصه دا امتیاز ده نو سورۃ فاتحه د دې ربط د ما قبل سره چې کوم د مصحف په لحاظ سره ده نو هغه سره خو نشتی ځکه چې دینه مخکې صورت نشته دیو جی نووی چې دا د ربط نه ضرورت د دې ربط ته نشتی بعضی وایي چې د دې ربط د په لحاظ سره د نزول په لحاظ سره کې دي شي نو نزول په لحاظ سره چې ربط ګوري نو دا سورۃ فاتحه پنځم سورۃ ده په نزول کې او دا نازل شوی رستو د سورۃ مدثر نه د ټول نه اولنې سورۃ چې نازل شو دا غي 15 آیاتونه نازل شي دي اقرا بسم ربک الذی خلق ناغي کې ویل ولا بیا ورپسې سورۃ چې راغې ناغه نون والقلم ده ناغي کې دا خبر راځي چې خلق بتا سستی او سستیږي بنا خبره قرآن دے رسیبا قرآن با خلقو تا بیانے نبل صورت نازل شو درم صورت مزمل کے دادی جزان سره ملګری یوځای کا او قرآن کریم شروع کا قرآن کریم بیانوا دروازه ودرېګا د شپې ودرېګا بیا د شپې زیات خي زګه دروازه خلق لګیا دي په نورو کارونو کې نو د شپې ودرېګا او د شپې قرآن کریم لولا قرآن کریم بیانوا نو سورۃ مدثر راغې نو یې پاس ودرېګا خپل جامه پاک ساتا خلقو ته بیان وکا د اهل رجزنا داغه نزان ساتا داغه نزان بچ کوا داغه سره ملګرتیا مکوا نور پسې سورۃ فاتحه راغلا سورۃ فاتحه کی وی چې الحمدنا شروع کا دا الله د توحید نه شروع کا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دین شروع کا ان مانځنه شروع کا اول د مانځه ترجمه وکا ورپسې چې کله د مانځه ترجمه وشوا الحمدلله سورت التحیات دعای قنوت دا نو کله چې دا وشو نو خلکو با شوق پیدا شوی
نو قرآن کریم ته شروع کا الف لام میم ذالک الکتاب شروع کا دا صورت ربط د قرآن کریم یو په دې طریقې باندې بیانول کیږي چې قرآن کریم په اعتبار د مضامینو په څلورو حصو کې تقسیم دی او هر یو حصہ هغه شروع ده د الحمدلله نه. نو د سورۃ فاتحه نه واخلا د سورۃ انعام پورې دغه 15 سورتونه دي او په دې کې غټه مسله د سلورو سورۃ د 15 سورتونو کې دا به ذکر کړي چې خالق د هر شي الله دی. نو الحمدلله هغه طرف ته اشاره ده په دې سورۃ فاتحه کې. بیا دویم اشاره رب العالمین سره کوي دویم حصے ته چې هغه د سورۃ انعام نه واخلا د سورۃ کهف پورې په دې کې 12 سورتونه دي او په دې کې بداوي چې مربي رب پالون کې الله دی. دریم حصے ته اشاره ده پر الرحمن الرحیم سره او هغه به شروع کی د سورۃ کهف نه د سورۃ سبا پورې پای کې 14 سورتونه دي. پای کې به دا خبره کوي چې رحمانیت رحیمیت مسله د برکت دا د الله پلاس کې د بل چا پلاس کې نشتی. برکت ورکون کې الله دی برکت اچون کې الله دی. المبارک فی کل شیء هو الله. بیا سلورمه حصے ته اشاره ده په مالک یوم الدین سره د سورۃ سبانا د اخره پورې سورۃ ناس پورې پدې کې یو اتیا سورتونه دي او پدې کې دوه غټي مسلې به ذکر کړي. یو دا چې قیامت برازي یوم الدین ده قیامت ده او بل مالک ده اختیارات د الله دی مالک یوم الدین. نو یو طرف ته اثبات د قیامت او بل طرف ته اختیارات د الله دی د بل چا سره نشتی. نو نفی د شفیع قهری الله باندې څوک ضرور نشته چې خپل خبره په الله باندې مناو کی. نو دا سلور حصے شوه د قران کریم او د ټولو ته حصو ته اشاره ده په دې الحمدلله کې په دې سورۃ فاتحه کې. نو الحمدلله سره یوا رب العالمین سره دویمه حصے ته الرحمن الرحیم سره دریمه حصے ته او مالک یوم الدین سلورمه حصے ته. د الحمدلله باندې چې کوم سورتونه شروع دي نو دا 15 سورتونه دي. نو الحمدلله سورۃ فاتحه نور پسې سورۃ انعام نور پسې سورۃ کهف نور پسې سورۃ سبا او فاطر دا دواړه په دغه باندې شروع شي دي او بیا نو سورۃ کهف ده سورۃ انعام ده سورۃ سبا او فاطر او یو بګي سورۃ فاتحه دا 15 سورتونه دي. بیا دعوه د سورۃ فاتحه دعوه هغه دا العبادت لله وحده. مطلب سورۃ فاتحه کې توحید بیانای دعوه د سورۃ د توحید. بیا خلاصه د سورۃ درې حصے ده. یو کې حقوق الله دي دویم کې حقوق الله حقوق العباد دواړه دي او دریم کې حقوق العباد صرف دي. نو حقوق الله او ورپسې حقوق مشترکه او بلکې حقوق العباد. یادا وا چې اول کې مسله د توحید ده په غیبانه بیا دلایل دي نتیجه ده او تعلیم د دعا او درې ډلې. خلاصہ په دې طریقې باندې بشي. په صورت کې اول نه توحید ده بیا باغی باندې دلایل دي بیا نتیجه ده او تعلیم د دعا او درې ډلې. دا د سورۃ فاتحه خلاصه شو. امتیاز د سورۃ دا سورۃ جامع سورۃ ټول قران کریم ته
نو جامعیت د صورت دا امتیاز د صورت ته بل دا چې سورت فاتحه کې دا الله نمونه ذکر کړلی اسماء حسنا الله دې یو رب دې یو رحمان دې یو رحیم دې یو مالک دې دغه رنګه په دې سورت کې دا الله صفاتونه ذکر کړلی چې هغه معلومیږي په سوچ سره یو پدې کې ده الحمدلله معلومیږي محمود الله محمود ده ورپسې ایاک نعبدو کې معلومیږي معبود الله ده ایاک نستعین معلومیږي چې الله مستعان ده او اهدنا معلومیږي چې الله هادي ده او انعمت علیہم نه معلومیږي چې الله انعام کون کې ده منعم الله ده او غیر مغضوب نه معلومیږي چې الله غاضب هم ده او بل دا چې ولظالین نه دا معلومیږي چې الله مضل هم ده گمراہ کون کے اللہ دے دغه سے صفات دا اللہ صفات دا بندگانو دا پکې ذکر شو نو دا امتیازات د دې صورت دي بیا سورت فاتحه دا پدې کې بسم الله دا په شروع کې نو بسم الله دا د صورت جز دی او کنه دی نو زمونږ عام علما او دا ذکر کوي چې صورت فاتحه چې دا بسم الله د دې جز نه دی دا غي وجه دا ده چې امام چې قرات شروع کوي ناغه دا الحمدلله نه شروع کوي د بسم الله نه شروع کوي نو کله چې د بسم الله نه شروع کوي نو پته دا ولګي دا چې بسم الله د سورۃ جز نه ده دغه سي بل یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله ویلی چې دا سورۃ فاتحه دا زما او د دې په منځ کې دا تقسیم شوی دا نو کله چې انسان وای مومن لګیا دی هغه دا خبرو کی چې الحمدلله نو الله وای چې زما بنده زما حمد وای کله چې الرحمن الرحیم وای نو وای اسنا علی عبدی زما بنده زما تعریف کو د دینم دا معلومیږي چې سورۃ فاتحه داغه سره دا بسم الله شروع پکې نشتی بسم الله پکې جز نه ده دغه سي د ټول قران هغه جز نه ده د هر سورت د هر سورت جز نه ده د ټول قران کریم یو پیر پکې دا ویل لازمی دي داغه یو جز ده بس هغه داغه تعین نشتی چې کم زیاده الحمد سره وې کده سورۃ بقره سره وې کده و پسې سورۃ کې وې کور پسې کې وې یو راضی سورۃ النمل کې بسم الله راضی هغه د قران کریم هغه د هغه سورۃ جز ده سورۃ کې دن نه ده اول د ټول قران کریم یو پیری لکه کله چې یو سړی قران کریم وای نه یو پیر په کې بسم الله وای کم چې قاریان دي تراوی کوي نو یو پیر په کې بسم الله ویل پکار دي چې قران کریم تکمیل پاغي باندې وشي دغه سي بازي نور آیاتونو نه معلومیږي دغه سي د بازي احادیثو نه معلومیږي یو راځي ولقد اتینا کا سبع من المثانی و آیاتون دي
چې و آیاتونه دي سورۃ حجر کې راځي. نو دا سورۃ فاتحه چې رستو شروع کې نو الحمدلله رب العالمین نواخلا وللظالین پورې دا و آیاتونه دي. نو بعضی بکې اختلاف ساتي په دې باندې چې بسم الله وسره څوک شماري نو بیا په انعمت علیهم باندې وقف نه کوي، هغه باندې آیت نشماري. او چې کله بسم الله وسره نشماري نو انعمت علیهم باندې آیت شماري. نو سورۃ فاتحه اتفاق دې په دې باندې چې په دې کې و آیاتونه دي. د نورو سورتونو بارکی چې داغي هم جز نه ده، لکه تبارک الذی کې 13 آیاتونه دي سورۃ ملک کې، او هغه کې حدیث کې راځي 13 آیاتونه. نو که بسم الله وسره شماري نو هغه یو 13 کیږي. دغه سي عما يتسالون سورۃ چې ده نو پای کې 40 آیاتونه دي، نو که هغه کې بسم الله وسره شماري نو بیا یو 40 کیږي. او دغه سي نور آیاتونه لکه سورۃ کوثر راځي 3 آیاتونه دي، سورۃ عصر 3 آیاتونه دي. نو الدغه چې کله بسم الله وسره شمار کې نو د 3 نو بیا زیاتی. نو پته دا لګي چې بسم الله د هر سورۃ جز نه ده، د ټول قران یو ځای جز ده بس. بیا دلته سورۃ فاتحه ده یو دا غټه مسله جوړیږي چې سورۃ فاتحه حدیث کې راځي لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. نو دا مسله راځي چې منځ بغیر د فاتحه نه کیږي. دا موږ وایو حدیث کې هم دغه راځي. لیکن وس د منځ کون کی 3 حالتونه دي، یو امام دی، یو یوازې منځ کون کې دی، او یو مقتدی دی. نو په دې ټولو باندې دي کنا په یو تن باندې شته په نورو نشتی، یا په دې دوه شته په یو نشتی. نو دې نه دا په بل حدیث سره د دې حدیث تفصیل وتوي، تشریح وتوي، تخصیص وتوي هغه شوی دی. من کان له امام فقرات الامام قرات له سره چې د چا امام یې نو هغه ته د ویلو ضرورت نشتی، داغه قرات د مقتدی لپاره پوره ده. خبر خلاص شو، جنگ جګړې ته پکې ضرورت نشتی. بیا بعضی روایت داسې دي چې داغه نه د معلومیږي یا د دقه کم چې حدیث ته د دغه حدیث د الفاظو نه دا معلومیږي لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وي. نو بفاتحة الكتاب جنازی نو د با د صد پر راضی، نو د با ځان خپل یو معنی ده. نو د با عام طور باندې منګ وایو دبل سرا. نو دبل سره چې به ویل کیږي نو سورۃ فاتحه به د سشي سره وای. نو دا سشي چې وای ناغسو کوئی هغه امام وای یا یوازې منځ کون کې وای، مقتدی نه وای. یعنی سورۃ بل سورۃ د سورۃ فاتحه نه علاوه بل سورۃ چې وای نو امام وای یا یوازې منځ کون کې وای، مقتدی خو نه وای. چې نه وای نو سورۃ فاتحه په هغه باندې نشتی بیا. او د دې تایید په بعضی روایتونو سره کیږي، لکه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فصاعدا خبر راضی، ابو داود کې، ترمذی کې دا خبر راضی. دانګي یو روایت کې سفیان دی او دغه سفیان د دې روایت هغه تشریح په خپل انداز باندې کوي. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لمن يصلي وحده. دا د هغه چا د پاره دی چې هغه یوازې مونږ کوي، چې ځان له یوازې مونږ کوي ناغه به سورۃ فاتحه وای، او چې مقتدی ناغه باندې سورۃ فاتحه نشتی بیا. یو روایت کې راځي انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. کله چې امام الله اکبر وای نو تاسو سره الله اکبر وای،
او کله چې امام قرات کوي نو تاسو خاموش شئ چې دغه حدیث موجود دی نو بیا به کې په دې کې جګړو ته ضرورت نشته بعضې نور د احادیثو د الفاظونه معلومیږي اذا قال امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کله چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وای فقولوا آمین تاسو آمین وای د دې نه دا معلومیږي چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وای مطلب سورۃ فاتحه به امام وای مقتدی به نه وای کنه بیا به دا الفاظ دغه سينو پکار بیا دغه لپاره بل شان الفاظ به ویل پکارو کله چې تاسو سورۃ فاتحه وای نو بیا به انتظار کوئ چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وای نو تاسو به امین وای یا به داسې نور الفاظ پکارو نو دغه بیا لګي د غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د بس انتظار کوي امام ته بناسي نه خدا ټول انتظار د سورۃ فاتحه اوریدل وګي خودل دا ټول د لپاره دي دانګ بل نورو روایتونو کې راځي اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين خبره خو واضح کړه کله چې امام تاسو مونږ کوي ناول صفونه سیده کوي بیا دې تاسو کې یو تن مخکې شي امامتي دی کوي نو کله چې هغه الله اکبر وای نو تاسو وای کله چې هغه قرات کوي نو تاسو خاموش شئ وکې دی او کله چې هغه غیر مغضوب علیهم ولا الضالین وای نو تاسو امین وای دغه روایت د غنو کتابونو کې دا ذکر شوی دی دا نه کوم چې قران کریم آیات ته اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون عام طور باندې کو مفسرین دي کو محدثین دي هغه وایي چې دا آیت راغله په بار د مانځ کې نو کله چې امام قرات کوي نو تاسو وق کې دی خاموش شئ نو چې امام پسې نو بس خاموشي پکار ده بل دادا سورۃ فاتحه د دې فضائل یو په دې باندې طریقې باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روایت کې راځي صحابي ته وی تا ته غټ سورتونه خم چې په قران کریم کې الله نازل کړل په نور کتابونو کې نه نازل شوی نا اخر کې وته خو د الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اخره پورې دا سورۃ فاتحه دا اعظم سورت ته ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا غټ سورت قیم وغیرہ تداوی بل روایت کې دا راځي چې الله رب العزت یو سل سوارلس کتابونه او صحیفه نازل کړلی نو د دې ټولو علوم هغه په دې سلورو کتابونو کې راجم دي بیا دا ټول کتابونو علوم هغه په قران کریم کې راجم دي او ټول قران کریم هغه په سورۃ فاتحه کې راجم ده نو سورۃ فاتحه گویا کی دا د ټول قران کریم خلاصه شو او کدا وې چې سورۃ فاتحه د ټول آسمانی کتابونو خلاصه ده بهقی دا روایت ذکر کړل دا رنګه د سورۃ فاتحه نمونه ډیر زیات دي چا ذکر کړلی 200 چا زیات او چا کم نو سورۃ فاتحه عام طور باندې مشهور ده قدا سورۃ فاتحه وتوي دیتا ام القرآن وتموي ام الكتاب وتموي اساس القرآن وتموي سورۃ الکنز وتموي وافیہ کافیہ شافیہ دا نمونه دي سورۃ الشفاء وتموي دا د شفاء سورۃ ته رقیہ وتموي د دم سورۃ ته یا واقعہ وتوي بچکون کې سورۃ ته سورۃ مناجات وتموي چې الله سره په دې کې مناجات کول کیږي الله سره خبرې کول کیږي په دې کې بل قرآن عظیم وتمویلی سورۃ الصلاۃ وتمویلی سورۃ دعا وتمویلی تعلیم المسئلہ وتمویلی
نو د سورت فاتحه دا فضیلتونه چې دومره نمونه دي نو کثرت الاسماء و تدل علی الشرافت وي شرافت باندې دلالت کوي نو بسم الله الرحمن الرحیم پدې کې بسم الله ذکر کړل یو خدا د چې خبره مخکې مګ وکړه بسم الله د سورۃ فاتحه جز دیو کنه ده نو سورۃ منګوي چې سورۃ فاتحه جز نه ده نه ابتدا کې راوړل دي د پاره چې حدیث کې راځي کل امر زبال لم يبدا ببسم الله فهو ابتر فهو اجزم فهو اخطا وغیرہ الفاظ استعمالی احادیث کو کې مختلف الفاظ راځي نو سورۃ قرآن کریم شروع کو سورۃ فاتحه شروع کړه بسم الله سره بیا بسم الله چې دا بسم الله الرحمن الرحیم دا بار اغلا نو دا با په شروع کې راغلا د دا به سره متعلقي نو هغه به عام یا به خاصي داغه تذکرہ راځي مخکې به یا برستوي نو عام طور باندې دا ویل کېږي چې دا برستوي او چې کله رستوي بسم الله باندې رستو شي نو پکار و مخکې لیکن راغله رستو نو تقدیم ما حقه التاخير یا التاخير ما حقه التقدیم يفيد الحصر والاختصاص دا د حصر او د اختصاص فائدہ ور کوي نو بسم الله الرحمن الرحیم دا خاصوالی مانو بکی کو خاص پنوم دا الله امداد غواړم پټولو کارونو کې چې رحمان او رحیم دی بعض خلک معنی کوي شروع کوم په نام د خدای چې بخون کې مهربان دی نو ټیک دا مفهوم به شي لیکن کوم چې ترجمه دا د ټکی ټکی هغه به ونه شي نو الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم خاص پنوم د الله امداد غواړم پټولو کارونو کې چې رحمان او رحیم دی رحمان او رحیم بیا رستو الرحمن الرحیم کې راځي الحمدلله رب العالمین ټول صفاتونه د اولوہیت د خدای توب خاص الله د پاره دی چې رب دې د ټول عالم الف لام در دین الف لام د سره پر راځي سو وی الف لام د عهد د پار راځي اصل په الف لام کې عهد دی وي بعض خلک استغراق او جنس هم وي لیکن باغی کې خبر بدا سره شي چې بیا وکي اشکال راځي نو د اشکال جوابونه بیا کې او چې عهد د پاره وې نو ضرورت به پاتې نشي څومره چې حمدونه دي د الله د اولوہیت نه د الله د پاره دي د بل چا پاره نه دي او چې کله ته جنس و استغراق و نو جنس حمد جن او فرد د حمد هغه د الله د پاره دی نو بیا هغه کې تخصیص کې کم سيزونه چې د الله د پاره خایي او کم چې د انسانانو د پاره کم حمدونه دي دا حقیقت کې د الله د پاره حمد دی نه کې بیا وګ تفصیل وکې نو الحمدلله رب العالمین ټول صفاتونه د خدای توب ټول صفاتونه د اولوہیت خاص الله د پاره دي چې رب دې د ټول عالم الرحمن الرحیم عام مهرباني والا او خاص مهرباني والا دی دلته کې یو پکې راغی حمد دی نو حمد د الله د پاره دی د حمد د لفظ خاص کو یو لفظ د حمد راضی یو د شکر راضی یو د تسبیح راضی یو د مدح راضی یو د اطاعت راضی نو به ټولو کې الحمد د خاص غره کو خاص کو ولې په حمد کې اشتراک نشتی اپ د نورو شیزونو کې اشتراک دی بل دا چې مدح امور غیر اختیاری کی او بیا چې کله مخامخي نو هغه کې راضی مخامخ د چا تعریف چې تکې نو حدیث کې راضی احصل التراب فی وجوه المداحین
ستا چې مخامخ څوک صفت کوي نو د هغه په مخ باندې خاورې واچوه د تا خرابوي سړی په تکبر کې په عجب کې په دې شیزونو کې مبتلا کوي بله دا ده مدح دا څه دی حمد دی نو په لغت کې ویل کېږي الثناء هغه تعریفونه دي الجمیل علی طریق الاختیاری اختیاری طریقې باندې چې دا الله بهترین هم ثنا چې کومه کې ثناء جمیل په طریقې د اختیار باندې دا د الله د پاره کول کی بیا د حمد کې د مخکې منګوي پنځه خبره راځي یو حمد راځي نو حمد کې تحمید ده حمد ویل یو حامد ده یو محمود ده یو محمود به ده او یو تخصیص د حمد ده نه الله سره نو حامد هغه انسان ده چې لګیا ده د الله تعریفونه کوي محمود الله ده محمود به هغه الفاظ دي چې په هغه باندې د الله حمد کول کیږي او د الله د پاره چې حمد کول کیږي تخصیص د حمد د الله سره د پاره بیا ورپسې راځي لله راځي الله دا الله دا نوم دا بعضی وی دا جامد دی او سو کوئی مشتق دی څنګه چې الله ذات هغه د سشینه مشتق نه دی نو دغه سي نوم هم د سشینه مشتق نه دی بعض خلکو دا خیال لري بعضی وی چې نه دا مشتق دی دا الہ یا الہونا یا دا الہ یا الہونا یا دا ماخوذ دی دا الہنا الہ الفصیلنا یا دا ولہنا او یا دا لاہ یلیہونا دا ټولنا مشتقی راوباسی په دې باندې چې الله معبود دی دا الله په باره کې خلق متحیر دي حیران دي دا الله د ذات په باره کې یاد آده چې الہ تو الی فلانین پلان کی سره میں سکون او اطمینان حاصل کو الا بذکر الله تطمئن القلوب اگر راضی یاد الہ الفصیلنا گویا مصیبت په وخت کې الله ته یوځای کې الله سره یوځای کېدل الله ته نږدې کېدل په دې باندې د سړی هغه مصیبتونه ختم شي ولها راځي حیران او پریشان په معنا باندې الها هم د حیران کېدو پریشان کېدو خبره باندې راځي د الله په باره کې خلک پریشان دي څه چلو کوي نه پوهیږو نو د ذات د الله په باره کې هر یو تن متحیر دی او یاد الله یلی ہونا په معنا د اوچتوالی یا په معنا د پټ باندې محتجب باندې یا مرتفع باندې چې الله اوچت ته بلند و بالا دی د خلقو د ذهنونو نه د خلقو نه او یا په پرده کې دی چې د الله ذات هغه څوک دنیا کې نشي لیدی لیدل مشکل نی اگر چې یو خبره برازي د الله د دیدار باره کې په دنیا کې ممکن غیر واقع دی آخرت کې دیدار د الله بکیږي زمونږ د دنیا د سترګې دا بدن دا د طاقت نه لري چې د الله دیدار دی وکي خبر راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې الله بیا ذکر راځي الته کې بیا وایو چې الله رب العزت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم الله لیدل په خپل کنه لیدل پسترګو باندې لیدل کنه نو بیا بازی وی لیدل دی بازی وی نه لیدل دا اختلافي مسله ده څوک وی لیدل نو الته کې لیدل کیږي دل لیدل کیږي نو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم تل برا نو الته کې لیدل او څوک دا غي مبارکیم دا دویم قول کوي چې نه الته کې نه لیدل د زړه رؤیت مراد دی الته کې بهرحال نو الحمدلله رب العالمین
ټول صفتونه د اولوهیت خاص الله د پاره چې رب دې د ټول عالم رب دې نو رب ویل کیږي خالق ابتداءً رازق بقاءً مالک وجوداً او غافر انتهاءً د رب استعمال قرآن کریم کې خډیر شی دی کلا ربی راضی کلا ربنا راضی کلا ربک راضی کلا ربکم راضی کلا ربکما راضی کلا ربهما راضی ربهم راضی ربه راضی نو دا ټول ډیر زیات استعمال شي دي بعضی وای رب استعمال قرآن کریم کی شی ده نو 900 او 9 یعنی یو کم او یا دومره پیری د استعمال شی ده نو رب کلا ویل کیږي مالک تا کلا سید تا کلا مصلح تا کلا مدبر تا منتظم تا معبود تا پدې مانو باندې قرآن کریم کې استعمال شي دي بیا د عالمین عالم کلا ویل کیږي ما سوا الله تا ټول مخلوق ته ویل کیږي او کلا کلا داسې چې کم چې زیروح سيزونه دي هغه ته عالمین ویل کیږي قرآن کریم کې د دې استعمال شی دی کم سيزونه چې هغه پزمکه باندې ګرځي هغه ته ویل کیږي او کله انسانانو پیریان ته ویل شي دي وی قرآن کریم میں نازل کر لے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا نال دیکھئے عالمین کی مراد انس و جن دی بس الرحمن الرحیم عام مہربانی والا و خاص مہربانی والا دیں دواړو کې را ها او میم په دواړو کې دي نیو کې الفاظ زیات دي بلکې کم دي نو زیادت د لفظ دلالت کوي په زیادت د معنی باندې رحمان دے نو بازی وی رحمان دے په اسمانونو والو باندې او رحیم دے په ځمکه والا باندې یا رحمان دے هغه چاته وی چې هغه ورکوي نو به سوچ ته وګواړي هغه ورکوي او رحیم دے هغه چاته وی چې هغه ورکوي نو بغیر د سوال نه ورکوي یا کثرت رحمت والا دے او تکرار رحمت والا دے یا عموم رحمت په دنیا کې خصوص رحمت په آخرت کې لوی لو رحمتونه د الله دي نواړه واړه رحمتونه د الله دي یا رحمان ویل کېږي نعمت ورکون کی تا او رحیم ویل کېږي دافع البلا تا یا قرآن کریم کې د رحمت خبره چې راځي نه الله ځان باندې په خپل باندې لازم کړلی هغه ته موږ وایو چې دا الله په خپل ځان باندې لازم کړلی الله باندې څه شی لازم خو نشتی لزوم رحمت كتب على نفس الرحمه یا وسعت رحمتو هو دا الله رحمتونه هر شي ته شامل دي بیا نو دې ته ویل کی حق تفضلی الله په خپل ځامه په خپل خو دي نور په الله باندې څه شی لازم نشتی دغه بیا د معتزله عقیده ده چې هغه نه الله باندې دا لازم دي دا بکی بیا ورپسې رحمان دے نو دا معرفی کنه کیری دا دا مخلوق د پاره دی استعمال دا ناجائز دے سنمونه وسره نور دی یو سبحان دے یو رزاق دے یو خالق دے یو غفار دے یو قدوس دے دا الفاظ دا الله نه سوا د بل چا لپاره استعمالول دا من دي زمونږ بعضی نمونه خو دې کی نو لفظ دا راوړي او ورپسې مضاف له بل راوړي یا دو نمونه یو ځای کوي او دا لفظ دا نوم دی نو که څوک محمد رحمان وای رحمان احمد وای نو غلط وای
دا ممنوع دی، دا نوم خودل ممنوع دی. دغه سي سبحان دی، نو سبحان محمد، سبحان احمد، سبحان الدین وغیرہ دا نوم ممنوع دی. رزاق دی، نو محمد رزاق نوم غلط ہے. عبد الرزاق کی، عبد السبحانی کی، عبد الرحمانی کی نو بیا صحیح دی. فضل الرحمانی کی، فضل سبحانی کی وغیرہ نو دا صحیح شي. لیکن چې ته د دې اضافت دا مضاف کې او مضاف الیه دې پسې ذکر کې نو بیا ممنوعی. رحمان الدین، رحمان الدین چې شي نو غلط بشي. رحمان الله شي، رحمان علی شي نوم بغلط شي. مخلوق د پاره نه خو دې کی. خالق دی، محمد خالق شي نو غلط بئی. عبد الخالق شي نو صحیح بشي. دانګ غفار او قدوس دا نمونه خودل دا به د انسان د پاره خودل چې د عبد یا د فضل وغیرہ اضافت پکې بیا به صحیح. کداغه پکې نه نو بیا به صحیح نه. چې دا مضاف کې نو بیا به صحیح نه، او کدا مضاف له واقع کې نو بیا به صحیح شي. یو رحیم دی، رحیم دی چې الرحیم شي نو الله ته مراد دی، او چې صرف رحیم شي نکره شي نو په دې کې اشتراک راتلی شي بیا وي. معرفه کې الرحیم الله ته ویل کی، او صرف رحیم انسان ته ویل کې دی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې صفت کې دا راضی رحیم. رحمت د بنده په صفت کې چې کله راشي نو رقت قلب ته وایي، د زړه نرموالی ته وایي. د الله په باره کې چې راشي نو هغې کې خدا صرف معنی نشي کېدی، نو د هغې کې معنی به لازمی معنی به بیا مرادي. نو مطلب بدای چې کله بنده زړه نرم شي نو احسان وکي، نو الله احسان کون کې دی. دغه سي د غضب په باره کې امراضي. غضب کې الته کې غیلان د ویني، د ویني جوش، نو د ویني جوش چې کله راشي نو دې څه کوي؟ د انتقام اخلي. نو الله اسی منتقم دی. دغه معنی به کې نه چې د الله ویني جوش کو، خدا کم چې لازمی معنی ده هغه معنی به مرادي. نو الرحمن الرحیم عام مهربانی والا او خاص مهربانی والا دی. د الله مهربانیان دي وصل رحمتونه د الله دي، یو په عالم کې تقسیم کړل او نور د الله سره دي. مالک یوم الدین واقدار، الله واقدار د ورځې د جزا دی. واقدار دی یو ملکی یو مالکی. نو مالک هغه اختیارمنی او ملک چې هغه اختیارمن نه. نو ملک خو بادشاہ دی، نو بادشاہ سره خرڅول نه شي، او مالک چې دی نو هغه بیا سره خرڅول شي. نو مالک یوم الدین واقدار دی، اختیارمند دی د ورځې د جزا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تعالی عبادت کو موږ او خاص تعالی امداد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله کله کی موږ پنی غلار. اهدنا هدایت پمانه راضی د کلکوالی باندې. کلا اهدنا بمانا ارشدنا، یا الله موږ ته اوخه. کله وی ثبتنا، موږ ثابت قدم جوړ کې په صراط مستقیم باندې. صراط مستقیم هغه چې افراط او تفرید پکې نه. صراط الذین انعمت علیہم، لار دا کسانو چې تا انعام کړل پاغي باندې، غیر المغضوب علیہم نه غضب کړي شی پاغي، ولا الضالین او نه گمراه دي. خیال می دا دی چې تفصیل کم چې د لفظ دا موږ پورن خلو نو ترجمه بیا کیږي نه مشکله کیږي، عوامو د پاره هم مشکلات راځي. نو صرف لفظی ترجمه چې هغه په مختصر طریقې باندې کی چې هغه یادول کیږي او هغه د خلکو په ذهن کې پریوزي، په هغه طریقې باندې کوم چې دا مشکلات پکې راځي یا ترکیبونه پکې راځي نو هغه ترکیبونه او د هغې نه پکې ځان وساتو. نو
څه لږ ډېر تفصیل راځي هغه به ابتدا کې کو او بیا به ورپسې سیده ساده ترجمه کو چې باندې کې نور احتمالات پکې نه او صرف یو ترجمه او هغه به په لږ ساعت کې به هغه ویل کېږي انشاءالله هم هغه طریقې باندې به کو سورۃ فاتحه ترجمه صرف ساده ترجمه هغه بیا کوم الحمدلله رب العالمین ټول صفاتونه د خدای توب یا د الوهیت خاص الله د پاره دی چې رب دې د ټول عالم الرحمن الرحیم عام مهرباني والا او خاص مهرباني والا دی مالک یوم الدین واقدار د ورځې د جزا دی ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی عبادت کو منګه او خاص تعالی امداد غواړو اهدنا الصراط المستقیم یا الله کلک کی منګه پنی غلار یا اوخه منګه سیده لار صراط الذین انعمت علیہم لار دا کسانو چې تا انعام کړل پاغي باندې غیر المغضوب علیہم نه غضب کړي شی پاغي باندې ولا الضالین او نه گمراه دي امین یا الله زموږ دا دعا قبول کړي دغه باندې به ختم کو او سبا ان شاء الله سورۃ بقره به شروع کو